نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين صدق الله العظيم سورة القصص شلم پارا یوش پیتم نمبر آیت ومغفرتو کی دمرگ نبات دا زندگی دلائل بیان اس پدیر کو کہ ہم دمرگ نبات دا زندگی دلائل بیانی اللہ پاک دا مومن او دا کافر فرق ذکر کی آیا مومن انسان چی ایمان یا روڑے دے او دے پدی امید باندے دے چی دے بدا اللہ پاک سر ملاقات کی دے تمد نو آیا دی دا کافر پشان دی چی دی دا دنیا دا جن علاوہ بل جن ونی حقیقت دا چی مومن دا کافر پشان ندی جکا مومن تب اللہ پاک نعمتنا جنتنا ورکی او کافر تبا عذابنا او جہنم ورکی یادا قیامت کو روز دا مشرکانو قباحت او توبیخ اللہ پاک ذکر گئی چکل دا قیامت کو رسی اللہ پاک پا دے مشرکانو توبی چستاسو اغا خدایان سشو چتاسو ما سر شرکان جوڑ کرو دا وقفان دی بعد دی کافران دا خدایان ہوئی چی منگ دی بیلاری کریو سنگ چی منگ پخپل بیلاری و منگ براعت کو تاتا دی زمون دا سرڑو عبادت ندکو پا دنیا کی بدا کافران دا خپل خدایان و عبادت کی خو پا قیامت کی بدا دوی دا خدایان دا دوی دا عبادت انکار کی چی دی مشرکان زمون دا سر عبادت ندکو یا با اللہ پاک دی مشرکان تو بھی چتاس اقبل خدایان آوازو کی چستاس امدادو خدا مشرکان بڑی چگی ہوئی زمون خدایان و رو رسی ہر چازان لکم کم بود جوڑ کردی آوازو نبوردو کی لیکن دویدہ خدایان بدیتا عذاب بیتا مدد نشی ورکوی او دویبا حس قسم آواز ناولی و نبدیتا جواب ورکوی دیزی کی بدا مشرکان پیش کہا چمون ہدایت قبول کڑوی اس پر دی عذاب نخلاصی ہوئی بیاب اللہ جل شانہ فرمائی چید مکی مشرکان تاسو پیغمبران تا پا دنیا کی سجواب ورکڑو دنیا کی چتاسو پیغمبران دا تمادر لے گلو تا ساغی تسب پیغام ورکو نو پدیجے کی با دا مشرکان بیا شرمندشی اس قسم جواب ور نکڑی یا اے مشرکان تاسی پا دنیا کی پیغمبران تکم خبریں کڑے ہوئے نن استاسا خبریں چرتے پا دنیا کی بتاسو پیغمبران نمنن استاسا خبریں نن پکار نراز بل پدیدے کی دا مشرکان پر اس قسم بانن نلری چی دا عذاب نزان خلاص یعنی دا سے عذر و نشی پیش کولی چی دی باغی باندی دا عذاب نخلاص بیا دا مومنان و کامیابی اللہ پاک ذکر کی اللہ پاک پل کمال علم او پل خالقیت ذکر کی چی دا ہر سز اختیار دا پیدائش ما سرد او دا دی مشرکان چی دا کم خدایان زانتا جون کری دی دی سر اس قسم اختیار نشت یا اللہ پاک دا پل وحدانیت دعوہ ذکر کی پل صفات ذکر کی پل کمال اختیار ذکر کی او دا وحدانیت دلیل پا صورت دا مناظری کی ذکر کی اللہ نبی علیہ السلام تو فرمائی یہ کافران نے تپوس کو کہا اللہ پاک پتا سباندے دا اشپہ ہمیشہ کی دا سے کم خودشتا چی دا اشپہ دا نلری پدے جے کہ وہ مشرکان لا جواب پاتش بل تپوس دیو کدی تو ایک اللہ در باندے دورز ہمیشہ کی دا سے سوکش دستا سو خودے چی دورز دا نلری چی اشپہ در باندے راوری چی پکی دمو کئی پدے جے کہ وہ دا کافران لا جواب پاتش
او بیا الله پاک د خپل وحدانیت دلیل چې ورځ الله راولي شپه الله پاک راولي په دې شپه کې تاسو دمه کوئ او په ورځ کې ځان له رزق لټوئ دا د الله قدرت دی دغه الله ومنئ او د شرک نه توبه ګار شئ بیا د قیامت پر ورځ به الله پاک د هر جماعت او د هر امت د خپل پیغمبر را وباسي او د مشرکانو ته ووایي چې تاسو راوړئ تاسو ځان له خدایان جوړ کړي وو ستاسو څه دلیل په شرک باندې شته پیغمبران به ګواهي ورکړي چې دې مشرکانو شرک کړی مشرکان ته وایي دلیل د سره شته په دې ځای کې به دې سره دلیل نه نو ډېر زیات به شرمنده او رسوا شي مشرک چا ته وایي چا چې د الله صفتونه مخلوق له ورکړي یو سړی قبر ته په سجده پروت دی دا سجده د الله سره خاص سجده به الله ته لګي د الله صفت ورکړي قبر څوک پیرانو ته په سجدو پراته دي څوک قبرونو ته پراته دي او د هندستان هندوان بوتانو ته پراته دي څوک ویانو او غواګانو ته پراته دي خدا ټول قسمونه د شرک د مکی د مشرکانو شرک هغه طریقه او د نن سبا زمانه د شرک صرف طریقه کې په فرق نورو سيزيو الله جل شانه دې موږ تاسو د شرک او ساتي فرمایي افمن وعدنا وعدا حسنا آیا هر غزا چې موږ غي سره وعده کړی دا خيسته وعده مسلمان فملاقي دي بخامخا مومي هغه ملاقات هغه وعده لرا آیا دې کمن پشان دا چا متانا متاع الحیات الدنیا چې موږ غته پیدا ورکړی دا پیدا د ژوند دنیا یعنی ایمان نلري آخرت باندې او د تم د دنیا د ژوند پیدا ورکړی دا ثم هو يوم القيامة من المحضرين بیا بدا بندا پور د قیامت باندې حاضر ولو حاضر شو کسانو نبی دیو په قیامت کې حاضرې کې دی خدا آخرت او قیامت نه مري ایدا برابر دي نه دي برابر ځکه مؤمن ایمان لري او کافر دانه مري و یوم ینادی او یاد کا ورچ الله پاک आवाज کی دی مشرکان ته فیقول الله بو فرمای اين شرکائی الذین کم بزما سراغ شریکان کنتم تزعمون چې تاسو باغی باندې شریک ګمان کو د شریکان قال الذين او بیا خدایان حق علیهم القول چې ثابت شوی دا واجب شوی د باغی باندې وینا د عذاب ربنا ای رب زمنګ هؤلاء الذين وینا دا کسان دي چې دا منګ بیلاری کړی دي خدایان به اغوینام کما غوینا منګ دي گمراه کړو داسې لکه څنګه چې موږ په خپل باندې گمراو تبرأنا منن برأت الیک تا تماکان ایانا یعبدون نو دوی زمون عبادت کوونکی نو په دنیا کې به کافرانو ځانونه ستړي کړي الته به خدایان وي د سره زمون عبادت نه دي کړي نو ډیر زیات بشرمنده شي دا مشرکان وقيل ادعوا بويلشي ادعوا تاسو روبلي چاته وویلشي مشرکان تاسو را اوغواړي شرکاکم تاسو خدایان چې وتوهي نو فدعوهم دا کافران بخبل خدایان ته ډیر چې ووي فلم يستجيبوا لهم دي اس قسم خبره وو نه جواب بنه ورکړي ور اول عذاب دي وین عذاب لو انهم كانوا يهتدون کا چې دي په هدايت باندې ويوم ينادي بغر یاد دا ورچ الله پاک ودي تاوادو کی ويقول الله فرمای ماذا اجبتم المرسلين تاسو څه جواب ورکړو پیغمبرانو ته فعميت عليهم الانباء يومئذ پټ بشي پدی باندې د دې حجت او د دې دلایل او د دې باندې عذرنا پدغه ورځ باندې فهم لا يتساءلون پس دیو پدغه ورځ یو بل هیڅ قسم تپوس نشي کولی د ورځ د وزد هیبتنا فاما من تاب فسرا سوچاغ توبه وبستلو امن ایمان روړو وعمل صالحا عمل وکتنه کې فعسى ان يكون من المفلحين بس یقیني خبره چې دی بشید کامیاب خلقنا ایمان والا بندا دا کامیاب ده وربک يخلق ما يشاء ويختار او ستارب پیدا کوي چې غواړي او خوي ما كان لهم الخيار نشتر دی مخلوق د پارا یا د دې مشرکان د خدایان د پاره هیڅ قسم اختیار سبحان الله پاک دی الله وتعالى اوجت دی اما یشرکون دا سن چې دا کافرانو سره برابرې وربک یعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون او ستاره پیږي پاسو چې پټوي سینې د دې کافرانو وما يعلنون سچ کار کوي ان چې کار سوی او کپټ سوی په دې ټول الله پیږي وهو الله د الله پاک لا اله الا هو نشترب المعبود سوا ددنا له الحمد في الاولى والاخره دا الله د پاره حمد دی په شور او په اخر کې
وله الحكم د الله د پاره اختیار دی و الیه ترجعون او د الله پاک ته تاسو ټول جمع کول شي قل تو فرمای اره تم تاسو ما ته خبر راکې ان جعل الله علیکم الليل کچر الله پاک وګرځي پتا سو باندې شپه سرمدن همیشه الی یوم القیامت قیامت پورې من اله غیر الله یاتیکم بدیا سوق دی خدای سوا د الله چې تاسو تراولي د ورځې رڼا الله در باندې د شپه همیشه کړه نو دا څه سوچته چې دا تیار ده نه لري کی نو یقیني خبره ده د الله پاک اختیار دی معلومه ده چې الله پاک سره هیڅ شریک نشته افلا تسمعون تاسو نه پیږي یعنی په خبره ځان نه پوي چې ایمان نور قل تو فمئرتم تاسو ما خبر راکې ارایتم تاسو ما خبر راکې ان جعل الله علیکم النهار سرمدا کلا پاک وګرځي پتا سبحان ورځ همیشه الی یوم القیامت القیامت پوری من اله غیر الله سوق د خدای سوا د الله یاتیکم بلیل چې تاسو بیا راولي تیاری والا شپه تسکرون پی چې تاسو پکې دمو کې کلا در باندې ورځ همیشه کی نو دا څه سوچته چې شپه راولي نو هیڅ څوک نشته نو بیا دغه ذات سره ولې شریکان جوړوي افلا تبصر تاسو تبصر تاسو ځان نه پوهوي نظر نه لګوي چې سوچ او فکر وکړي امر رحمت رحمت الله پاک جعل لكم الليل والنهار الله پاک ګرځول الساز پارش په اورس لتسكنوا في دپاره دي چې تاسو آرام کی پشپکه ولتبتغوا من فضل دپاره تاسو رزق ولټوي د الله د فضل نه دورځي ولعلكم تشکرون دپاره دي چې د نعمت د الله پاک شکریا ادا کړئ ويوم ينادي میاد گاورا چ الله پاک بني مشرکان آواز کی فيقول الله بو فرمائن شرکاء الذين كم دي جما سرا شریکان کنتم تزعمون چتاز بخال شریکان کو ونزعنا من كل امه شهيدا او من برأ بازود امه شهيدا گوا پیغمبر پس باندې پیغمبر گواہی ورکی د کافرانو کا شرک فقلنا پس منگو فرمایو منگو اوایو هاتو برهانکم تاسو روڑ اے مشرکان خپل دلیل پس باندې روڑی چې تاسو شرک کړو دا غي په صداقت باندې دلیل روڑی چې تاسو دا شرک کارو فعلموا دا کافران بپیشي ان الحق لله چې حق ټول د الله سره ځکه دي خو په باطل وو وضل عنه غائب بشي دوین اما هغه خدایان او بوتان کانو یفترون چې دي د ځان نه جوړ کړی د الله سره شریکان نو بس پدې دې کې به یوازې عذابونه کې پاتې شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین